خوب کې دا خفګانونه هم د دې موبایلو د وجې دي. موږ 24 ګنټې موبایل ګورو، کتاب ته زموږ توجه نه وي. مدرسه کې دننه د استاد په بټه موږ موبایل استعمالو، کتاب ته زموږ توجه نه وي. د الله بنده دا هېڅ تعالی د موبایل لا په خیر نه درځي. نه موبایلو کې دننه علم شته، کتابونو کې علم دی. تر کتاب عادي ځان جوړ کړه، د دلیل عادي ځان جوړ کړه. عادي مطلب دی عادتمن، چې ستا په عادت کې دی چې زما هغه خلک چې زما ډېر مخالف وو، هغوی چې کله زما خطابت اورېدل نو هغوی هم بیا دا خبره ما ته په خپله باندې کړله چې د دلیل عادت تا څنګه جوړ کړل. دلایلو عادي او بیا به نورو خلکو ته ویل که د دلیل خبر اورئ دا اورئ، که د دلیل بیان اورئ د ده نه اورئ. نو دا د وجې د مطالعې نه راځي. زه دا نه یم چې زه خپله باندې مطالعه، زما مطالعه هم نشته، زه اول ځان په دې ملامته کو. خو دا سوالات کول چې یار طالب یم او زما مطالعې ته زړه نه لګي، وظیفه څه شي وظیفه؟ دغه وظیفه د شپه ورځ کتاب، شپه ورځ کتاب، عادت کتاب جوړ کړه. ان تر دې چې نه په هغه کورونو کې ما چیس کړلی، لیکن زه بیا هم ځم 4 کورونو ته زه په میاشت کې دننه ځم او 2 کورونه راته نور هم ویلي، هغوی ته مې بود ورځ ورکړله. که دغه ټیم فارغ شو زه به هغه ځایګین ته ځم، خپل درس به کوم، د قرآن درس دی اکو. تاسو د یو عالم سره ربط وساتئ. معاشرې سمولو طریقه د وخت مطابق دا ده. هغه عالم د ستاسو کور ته درځي په میاشت کې یو ځل، یو تقریر به تاسو خپل زنانه راټولوئ او هغه عالم به ورته حقوق الزوجین د ښځې د خاوند په حقوقو باندې اسلام هغوی ته کم حق ورکړل دی، دغه شان مړی غم خادي طریقه سنت یو صراط مستقیم طریقه باندې یو کورس د ستاسو په کور کې دغه سړی عالم کوي. بیا تاسو میاشت کې 10 روپۍ رالی. زه په خپله ذات خود نه علم، پته د خلکو ته زه چې یم هلته نسکم، زما طبیعت دا تکلف قایل نیم. نو عالم هغه ته به کتی شي کاین غنانی، نو کم از کم 10 زنانه چې 10 روپۍ د ورځې کې دي 301 زنانه شو، یعنی 3000 روپۍ تاسو په میاشت کې هغه د دې یو تقریر ورکوئ. ستاسو کورونه به په خپله برابر شي، زنانو ته به پته ولګي اسلام خاوند حقو، دغه شان تاسو ته به هم پته ولګي. دا شروع کوي، جمعو باندې کار نه کیږي، میاشت کې یو ځل عالم الدین خپل کور ته بوځئ. 4 کورونو څه زما داسې ربط دی چې زه هلته ځم. اوس چې دې دوله نور ټیم وباسم، ډېر کورونو ماته جواب ویلی، به ذات خود خو زه صرف 4 کورونو ته ځم، خپل پیسې لګوم، ښه ورته پته ده ان تر دې چې چیم نسکم. ما بسې زنانه پاڼه خط راولیږه، که ته چې دلته کم از کم نسکې نو بیا موږ دې درس ته ستا نه کینو. نو بیا ورته ما ویل ملزه خیر دی شی راوړئ. حالانکې طبیعتا ورسره زه ډېره مینه کوم د چیسه، لیکن زه هلته نسکم په دې بنیاد باندې چې زه د دین درس له راغلی. هغه کورونو کې داسې حالاتو چې ماته اوس نوجوانان د هغوی نارینه دا وایي چې زمونږ کور تاک دا که موږ ته پته وی نو موږ به 2 کال 3 کاله مخکې تا ته دا ټیم درکړی وی چې ته راتلې او زمونږ په دې کورونو کې دا تبدیلي راغلی وي. نو یو درس په فیسبوکونو اورېدو، یو درس په یوټیوب اورېدو، ټیک ټاکو باندې اورېدو، د دې دومره فایده نه وي. کله چې عالم ستاسو کور ته درځي د هغې دپاره به یو خاص اهتمامي، نو درس به ورکوي د قرآن او خاص په دغه حقوقو باندې به د هغه نظري. فیسبوک والا خو ټرینډینګ ته ګوري که نه، کم ځګین کې ټرینډینګ دی هلته منډه وی. نو انشاءالله العزیز زما د ذهن مطابق ډېره بدامني، ډېر بدوالی به د معاشرې نه وځي که په دې طریقه تاسو جاري ساري وساتو. که په دې طریقه باندې تاسو جاري ونه ساتو نو شاید چې آینده نسل زموږ نه تباه و برباد شي. دی به کې لیکل دی د سوال جواب د پاره ستاسو نمبر ډیر لازمی دی، افغانستان نه دا را لیږل دی. بیا اعلان دی لیکل دی ستاسو تر اندازې خطابت په دې باندې یو کورس وکئ. اندازې خطابت دا د سوخت او د معاشرې نه یادیږي. باقی زمان انداز خطابت په 8 طریقو باندې دی. یو خدا درس دی، یو خطابت دی، ترنم دی، هر قسم دی. تاسو د کوم عالم څخه شوق ساتئ
عالم ته مه ګورئ، بس معاشرې ته وګورئ. جذبه چې عالم له ورځي، دا جذبه د ده ذاتي نه ده چې خوان او مزې دپاره په تقریر کې کوي. زه به خپله خوان او مزې دپاره نه کوم، دا داسې توکلا زیاتیږي په خپله باندې ځي. الله دې تاسو ښه خطیب جوړ کړي. او د سوال جواب دپاره به 11 بجو په دې ټیم کې به ټلیفون ستاسو راځي ماته، د 11 بجو نه واله تر د 12 پورې ماخوستن. او واټساپ ته سوال را لیږلی شئ، که هغه بیا تفصیلي جواب نو زه داسې کوم لکه دلته، او که اختصارا مختصرا جواب دلایل پکې زیات پیش کول نو بیا بالته تاسو ته جواب میلاویږي. واټساپ په سکرین 0309 98 522 باس مباحثې به نه کوئ. او دویم د موبایل نمبر 0312 84 99 306 په دې باندې تاسو را لیږئ. دې کې یو سوال ما ته بله ورځ راغی، دا وی دا چا دې ته څه پاته زمونږ موبایل کله هینډ شي، زما ذاتي موبایل هینډ کېږي، یو چې موبایل داسې ښایسته درس او یو چې په هغې بوج راشي، غریب ایسته هینډ شي، لکه دماغ باندې چې بوج راشي سړی ګوم شوی. او ما په موبایل باندې کله ناکله بوج راشي، د واټساپ والا موبایل کوم چې مخې ته دینی معاشره، دینی کور جوړول چې دی هغې دپاره د عالم سره بت لازمي دی. د عالم سره چې تاسو کېنئ څو خبرې بری، یو به شکونه و وهمونه هم ختمېږي. دا زه نه یم، مکاشفة القلوب کې امام غزالی فرمایي، او غالبا قول د حسن رضی الله تعالی عنہ دی، چالاکه کېږئ به ډېر علم به ستاسو سره راځي. عالم سره کېنئ، بس عالم سره کېنئ، ټیم ترې والئ. ما دلته یو کس ته صرف 1.5 ګنټه ورکړله، 1.5 ګنټه یو کس ته صرف خاص 2 میاشتې رانه اغستي. نو کم خلک چې وایي موږ درځو، یا بسم الله چا نه خبه کېږو. نو تاسو راشئ کېنئ. داسې د یو کس زما په باره کې ډېر غلط خیال وي چې دی د درس کې څنګه جذبات کوي، باطن کې هم دی جذباتي نه. چې کله راغی دلته کېناست، بیا یې زما لاس ښکلول، وایي ما ستا په بیان باندې کنځلې کړل دي، دا مې کړل دي، دا مې کړل دي. ما ورته ویل موږ خو دغې ته پته نه لګي، ما ته دا فلوټ چل نه راځي خپله، ما چینل خپل ذاتي وس نشته. اول به ما اپلوډینګ کاو، دلته یو کس چل راخولو هم رانه بیا هیر شو، ذهن کې زما صرف کتاب راځي. د طالب سوال کوي چې مطالعه دې ته زما زړه نه لګي، مفهوما پیش کو. زه منم نو چې موبایل ته دې زړه لګي د طالب، او مطالعې ته دې زړه نه لګي. دا ځان رکاو کا، عادت داسې جوړ که څنګه چې تا موبایل عادت جوړ کړل دی، دغه شان ته کتاب عادت جوړ که. او کتاب چې عادت جوړ شو بیا به تا ته مشکل نه. څومره کتابونه ته ګورې دا پالتو رایګاه ته نه ځي. د دې غټه فایده دا راوځي چې په هر دور کې ته په هر زګین کې هر چا ته ودرېدې نو ته به غلی کېږې، نو ستا نه به چوش مچوش که نه جوړي. زمونږ دلته یو ملا و، هدیره کې بیان ته ودرېدو، هم یو خبره کوله، یو مړي کې ناست و، زه نیمه کې ورغلم، هلته هم خلکو ته حقه یو خبره کوله. ما زه حیران شو. ګورئ کله چې ستاسو د مطالعې سره ربط و د عالم، حالانکې دا راز څوک چاته نه وایي، تاسو به الله به تاسو ته دومره علم درکړي، ته به خبر هم نه چې د کم طرفه، خو ته چې باز شروع کړې نو زړه به دې نه مطمئن کېږي چې زه یې اوس څنګه ختم کړم. خو یو هغه چې اچل ولا نه ورځي او چوش 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 کې، نو ستاسو به دلایل دومره ذهن کې پراته چې زه اوس څه قسمه دلایل د دې نه پیش کړم. دلته مړی چې کله شوی و، په مړي کې کسانو زه نه پرېښودم، زه پاسېدم. ما صرف په دې لفظ حدیث او په سنت باندې 1.5 ګنټه باس چې کله وکړو، د 1.5 ګنټې نه بعد د خلکو شوق هم دومره راوچت شه، ما ته وی کوه 3 ګنټو ته باس رسېدلی.
زه بیا 3 غنټې بعد هم په دې پریشانۍ کوم را به تا خدای یا ربه دې بنده خو تا ته ټوټل شي پیش هم نه کو یعنی یو جزئیت مانو پیش کړي یو به تاسو دې درس ته نظر کوئ چې دلته خدای اختصاراً جوابات ورکړي موږ شوق ته ګورو د خلکو سوشل میډیا ما پرېښودې وه دې باندې ما اجازت نه ورکاو چاته دلته کسان کوم کسانو چې زموږ سره رابطې وي هغوی بار نه پرېښودو که نو ما کل عام ویلي چې زما تقاریر دې نه شیر کېږي نه خطابونه نه دا درسونه نو بیا دې کسانو ته ما وي چا چې یوټیوب کې چینلې خپلې وي چې تاسو خیر د شیر کوئ تاسو ته اجازت دی من کې خو دومره څه شته هم نو اصل خطابت موږ په دې میدان نه کوو خو چې کله د خلکو په وړاندې باندې الحمدلله کېناستلي بیا په یو مسله باندې 5-6 غنټې باس په دې کې زموږ خبره نه راټولیږي او بعد دلایل سره د دې چې موږ په 30 منټ کې ختمو خلک وایي غنټې ته واړو غنټه کې ختمو وایي 2 ته واړو نو دا وجه د مطالعې مزه تا نه ده سکلی تا د مطالعې مزه وسکله تاسو بیا دا اعتراض بستانه چې زه کتاب نه زه منم نه چې تعلیم دی زه منم نه چې عالم دی هغه چې زما مطالعې ته زړه نه لګي بیا د هغه علم هېڅ مطلب نشته بازار کې ښکلی دوکان کولاو کا ښایسته میخکي پکې واچوه د میک اپ سامان پکې واچوه په هغې کې کښېنه او که تا عالم یې نو ته بیا کتاب راواله او د کتاب سه بلکل دومره ربط جوړ کا دومره ربط د کتاب سه جوړ کا چې ستا دماغ تا ته ووایي خوب کې ته کتاب ګوري ما کتلی خوب کې کتابونه او چې کله ستا د موبایل سره به ته خوب کې مو دا خفګانونه هم د دې موبایلو د وجې دي موږ 24 غنټې موبایل ګورو کتاب ته زموږ توجه نه مدرسه کې دننه د استاد په بټه موږ موبایل استعمالو کتاب ته زموږ توجه نه ده الله بنده دا هېڅ تعالی د موبایل لا په خیر نه درځي نه موبایلو کې دننه علم شته کتابونو کې علم دی تر کتاب عادي ځان جوړ کړه د دلیل عادي ځان جوړ کړه عادي مطلب دی عادتمن چې ستا په عادت کې دی چې زما هغه خلک چې زما ډېر مخالف وو هغوی چې کله زما خطابت اورېدل نو هغوی هم بیا دا خبره ما ته په خپله باندې کړله چې د دلیل عادت تا څنګه جوړ کړل دلایل عادي او بیا به نورو خلکو ته ویل که د دلیل خبر اورئ دا اورئ که د دلیل بیان اورئ د ده نه اورئ نو دا د وجې د مطالعې نه راځي زه دا نه یم چې زه خپله باندې مطالعه زما مطالعه هم نشته زه اول ځان په دې ملامته کوم خو دا سوالات کول چې هر طالب یم او زما مطالعې ته زړه نه لګي وظیفه څه شي وظیفه دقه وظیفه ده شپه ورځ کتاب عادت کتاب جوړ کړه